په خیبر پختونخوا کې وس لاک ډاون چې دی دا لګي نو دا به د څه ټایم نه لګي په کومو دکانونو باندې به لګي او کم دکانونه چې دي هغه به په کم ټایم باندې بندېږي. ځینې کسان ته د دې پته نه لګي ځکه پرون چې موږ تاسو ته په ویډیو کې ویلو چې اوس د کلي په دکانونو باندې هم هغو لاک ډاون چې دی دا لګوي. دا څه کرونا نه ده چې مرض دی د یو نه بل ته ولګي، ځکه کلي ته چې دی هغې ته څوک په ګاډو کې چې دی په دې کې نه راځي، خو د حکومت په بدلې باندې نظر دی چې بدلي چې دی دا اوس ګرانه کړو او د عوامو نه چې دی پیسې چې دی دا راغونډې کړو. خو لاکډاون چې دی دا به د څه ټایم نه لګي، د حکومت د طرفه ټایم ورکړی شوی د خیبر پختونخوا حکومت د طرفه. داسې خو هغو د پنجاب دپاره جدا دی، د سیند دپاره جدا دی، بلوچستان دپاره جدا، د خیبر پختونخوا دپاره چې دی د 9 بجو نه چې دی مکمل بازارونه چې دي دا به بندېږي. لکه مکمل بازارونه چې دي کم مارکیټونه د هر سره چې دي هغه به د دغې وخت نه بندېږي. دغه شانتې په صوبه کې چې کم تنورونه دي هوټلې دي نو د دې ټایم چې دی د دې ټایم ورکړی دی د شپې 10 بجې چې دی دغه ټایم ورکړی چې د 10 بجو نه وروسته چې دي دغه هر سره چې دي دا به بندېږي. دغه شانتې بیا چې دی د ډاکټرانو او د میډیکل اسټور لپاره کومې پرمیشن چې دي د هغو لپاره ټایم چې دی دا پکې نشته دی، د هغو لپاره دا قانون چې دی نشته، هغه هر ټایم چې دی هغه به کولاوي، خو د دغې نورو دکانونو لپاره دغه ټایم ورکړی دی. نو حکومت چې دی د شپې دا لاکډاون چې دی دا د څه د وجې نه لګوي. څنګه چې ما تاسو ته په پرونی ویډیو کې ویلي چې د حکومت وس اراده ده چې هغه وایي موږ بدلي ګرانه کړو او په عوامو باندې نور بوج چې دی دا ور واچوو. دا د څه د وجې نه ځکه چې یو اے ای عرب امارات چې دي زموږ نه خپلې روپۍ چې دی دا واپسې غواړي. حکومت چې دی دغه روپۍ به اوس زموږ نه وکاږي، که دغه روپۍ وینستلې نو ډالر چې دی دا به په پورته باندې الوځي، ځکه دغه روپۍ چې دي دا ډالر ته ایښودی شوي او دغه روپۍ چې دي دا دی واپس نه کړې. دا په 2022 کې راغستی شوي د عمران خان په حکومت کې چې هغه د 2 کال لپاره راغستې چې هغه واغستلې دي، د هغه حکومت چې دی دا ختم کړو. چې هغه حکومت ختم شو نو د بیا دغه روپۍ چې دی دا واپس نه کړې او په مخه چې دی ټایم به ورکړی کېدلو، چې ټایم به ورکړی کېدلو نو اوس ته راورسېدل دې وخته چې په هغې کې دغه عرب امارات پاکستان ته ویلي دي چې زموږ خپلې روپۍ چې دي دا اوس پکار دي او موږ له به زموږ روپۍ چې دی دا به راکوي. نو د دې میاشتې اخر له چې دی هغو ته به روپۍ چې دي دا میلاویږي. نو د هغې روپو د وجې نه چې دی پیټرول چې دی دا هم ګران شو. دغه شانتې اوس د هغوی اراده ده چې بدلي چې ده دا هم ګرانه کړو، خو چې هغه کمې روپۍ زموږ نه اخلي او دا په صحیح ځای باندې استعمال شي نو بیا هم صحیح ده. نو دوی چې دا کم پیټرول ګران کړی دي دا په 2-3 ورځو کې دا روپۍ چې دی دا پوره کېږي. دغه شانتې زموږ کم موټروی چې دی د هغې کمې روپۍ چې دي هغې په یو وخت کې چې دی دا پوره کولی شي، خو دوی چې دی دا نه ورکوي، دوی پکې ځان له روپۍ چې دی دا هم اخلي. اوس چې پیټرول کم ګران شي د هغې سره ټیکس چې دی دا یې هم خېجولی دی. هغو ته پته ده چې په عوامو کې چې دی نور دم نشته او نور غیرت چې دی هغه موږ د دې نه ختم کړی دی چې دوی زموږ خلاف راوځي. نو اوس هغو اراده ده چې په بدلۍ کې په تاسو پسې اضافه راولي. د دې د وجې نه دغه د لاکډاون ډرامه چې ده دا دې شروع کړې ده. ځکه د کلي دکان ته ما تاسو ته ووایي چې څوک په ګاډي کې نه راځي، چې دوی د کلي دکانونه چې دي دا هم بند دی. اوس بازارونه دي که بازار بند کړي سړی به چې په ګاډو کې ځي، خو د ګاډو نه ورته هم تکلیف نشته، پیټرول تا ګران کړي دي، جهازونه چې دي هغه پاکستان ته آزاد دي. نو چې آزاد دي نو ته د سره وجې نه لاکډاون لګوي. تاسو را سره هم خپل رایې چې دی دا لازم شریک کړئ.